الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة العنكبوت آيات نمبر 14. واقعا د بل پیغمبر او دغه د قوم ذکر کوي چې هغه شعیب علیه السلام دی. الله اکبر کبیره. د مدین ښار ته لېږلی شوی. الله جل جلاله د پیغمبرانو د لېږلو باره کې دا اصول چې مخکې به یو ښار ته یو علاقې ته پیغمبر ته بیا صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې دا د هر دور دپاره دی او د هر علاقې دپاره دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه د هغه د راتلو نه وروسته تر قیامته پورې یو زمانه هم بهر نه ده او د هغه نه راتلو نه وروسته د ځمکې په سر باندې یو کلی ته هم بهر نه دی. دا د ټولو پیغمبر دی او تر قیامته پورې پیغمبر دی. مدین ته شعیب علیه السلام راغی. د دوی په نورو ګناهونو کې یو خاص ګناه به هم د شرک او د کفر سره یو خاص ګناه به د دوی و، لکه د فرعونیانو جادو او ظلم دغه شانتې د عادیانو سمودیانو هم ظلم. د دوی ګناه چې ونو هغه په ناپ تول کې کمی و چې دوی به کوم ناپ تول کو بل نه به یې ورکو نو هغه به یې کم ورکو، د بل نه به یې زیات اخیسته. الله اکبر. دې باره کې خبره شوې وه خو یو سړی د بل نه زیات اخلي او په خپله هم زیات ورکوي او بل ته چې اخلي نو هغه هم پته ده ورته چې ده دا زیات واخیسته یا د بل نه کم اخلي په خپله کم ورکوي. نو په یو کې ګناهګارېږي په بل کې د خپله خوښه ده. بل نه کم اخلي چې ما اخله خو بل نه چې کم ورکوي نو ګناه ده. الله اکبر. بعضې وخت کې سړی چې د بل نه زیات اخلي هغه لږ زیات یې اخیستی چې بیا بل نه ورکوي نو هغه زیاتې ده، خپل مقدار نه زیاتې خو کم زیاتې. په دې تله کې هم تول چې کوي چې خپل تولي نو هغه کې لږ زیاته او چې بل نه ورکوي نو لږ کم زیاته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تله تاسو
چې بل ورکه نو لګ ټیټه ورکه چې لګ جھکاوي کته تلا الله اکبر. نابتول کمی علماء لیکلی دي ته تطفیف وي او د هر پردي په حق کې کمی کول دا په نابتول کې کمی کون کې ده چې د بل حق پوره نه ورکړي. هغه حق پوره نه ورکول یوازې په دکاندارۍ کې او په تله کې نه دي بلکې زوی د هغه د پلار حق پوره نه ورکړي نو هغه هم تطفیف کوونکی دی په دې ګناه کې داخل دی. د دوی لپاره الله جل جلاله سوره مطففین خصوصي نازل کړی دی چې ویل للمطففین کمی کوونکو لپاره په جهنم کې الله یو خصوصي کنده تیار کړی دی. پلار د اولاد حق پوره نه ورکړي نو هغه هم کمی کوونکی دی. ګاونډي د ګاونډي حق نه ورکړي. خپل د خپلوالۍ حق نه ادا کوي. مسلمان د مسلمان ورور حق نه ادا کوي یا د مسلمان بې عزتي کوي. دا هم کمی کوونکی. تا سره پیسې شته او ته نه ورکوې نه پردی قرض نه ورکوې پیسې د سره شته دا هم کمی کوونکی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ظالم دی. الله اکبر. دا مې بل ځای کې پکار دی که نه شعیب علیہ السلام دوی تلاړ تقریر ورته وکړو د الله بندګي وکړه د قیامت د آخرت د جنت په امید جنت امید وساتئ. دا یوازې د دنیا زندگی نه ده جنت خیال وساتئ. وإلى مدین او مدین ته اخاهم ورور د دوی شعیب علیہ السلام دې یاد کا فقال يا قوم اعبدوا الله دوی اے قوم زما بندگی وکړئ د الله ورجو اليوم الاخر امید ساتئ د آخرت د ورځې یوازې دنیا نه ده. ولا تعثوا في الارض مفسدين او مکیږئ په ځمکه کې ورانکاري چې کومې خبرې سره په ځمکه کې فساد جوړیږي بدنظمي جوړیږي دا کارونه مه کوئ. فكذبوه پس دوی دے درو جن کو فاخذتهم الرجفة پس انیول دوی لرا زلزلی فاصبحوا شدوی فی دارهم پخپل کورن کی جاسمین پڑمخ پراتو اللہ سرسو یو زلزلہ پر رئیستا ایک شیپی کنو دیا نسکور پراتو سری کنی پراتو. الله چې کله چا بدلا غوښتل غواړي یا چاله سزا ورکول غواړي د هغې دپاره فوج ته حکومت ته اصلاحې ته ضرورت نشته. کاڼي بوټي د الله اصلاحه ده. د اسمان باران بیا اصلاحه جوړ شي. دا اوبه چې د انسان د زندګۍ دپاره ضروري دي دا بیا اصلاحه جوړه شي. لږه ځمکه وړه دا هم اصلاحه ده. الله. وعادا وثمود وعادیان وثمودیان وقد تبین لكم یقینا واضح شیدی تاسو تا من مساکنهم داوی د کوروننا عادیان وثمودیان کورونه وسوینه تاسو ته پته ولګی چې څنګه الله هلاک کړی دي. څومره لوی طاقت والو به الله څنګه هلاک کړی دي. ولتباشو وزين لهم الشيطان خيستكريو ديت الشيطان أعمالهم عملنا دوي فصدهم عن السبيل بس دوي منقل دلارنا وكانوا مستبصرين او دوي اخيار خپو دا کوم کسان چې شیطان دوکه کړو کنه شیطان ته دې خبر ته توجه وکړه. شیطان چې په بده واړو
او شیطان ته دنیا یا د ګناهونو د الله د نافرمانی د عمل ته شیطان خسته ښکارا کړ او دوی د شیطان په لمس باندې لاړو د الله باغیان جوړ شو الله تبا کړ دا څه مقل نو څپلوډو وو نو دا خو خیر الله په دا خپو د دنیا په کار کې خپو خب باریکیان پیژندې خط تجزیه نگارو خط تبصره کوونکی خپو ورکړی والله پاک لیکن د دوی پوی دوی آخرت طرف ته نه ګرځول چې د آخرت هم ضروري ده قیامت ورځ هم را روانه ده هغه له تیارې پکار ده د دوی خیرتوب دغه ځای کې فعل شو په دې خبره چرته دوی غور نه کوي چې دا چې څه شي د پاره منډه تړلې وه دا پایدار ده کنه زما آخرت پایدار ده دل ذات منډه تړلې وه غواړي کنه قبر له ذات منډه وه دغه ځای کې فعل شو خيار سره ځان ته وي کنه خيار خپو ده مشورې والا ده د جرګو سره ده تاسو نه تکاو په یو خبره باندې په تفسیری کې ده داغه تمام اونچ نیچ د تم خي داغه فواید نقصانات ټول هغه ته معلوم دي کچرته بیکاره شړې ویني هغه ته چې په خونه باندې شروع کړي نه لکه داسې په کار نه ده کنه دا خو انسان دی ضرورت دی بچی دی کډه ده واړه دي چې لږ څه کوي هغه سره سړی خي پیسې لاس راشي هغه بیا عزت دی خوشحالي او تعلیم وکړي د دنیا کار وکړي جدا کار وکړي دا یې خپ پوره پوسړي نو طاقت ور سره وو پوو خيارو لیکن هغه عقل چې انسان سره کونی د الله مخې درانه وسته او د عبادت او د آخرت په تیارې باندې مجبور نه کو دا سره قمقل دا څپلو ډوب دی یاد ساته ځان ته ډیرو خیر وي ډیر پوه ځان ته وي د دنیا په باریکیاتو باندې پوهیږي خو مهارت دی ورته د دنیا په حاصلولو کې په خبرو کې په جرګو کې په هر څه کې پوه دی لیکن چې د عقل د الله په عبادت مجبور نه کړه دا څپلو ډوب دی دا قمقل دی الله په کوم خلک چې ته خیر وي هغه ټول خیر د عادي او سمودیان خپو لیکن الله اکبر کبیر الله دې زمونږ اصلاح وکړي دا کوپړو ده کنه دماغ کې خبر راشي بس باندې باندې بیا رواني پاتې چا په دماغ کې دا خپل کار شي په دې پس روان شي چا په دماغ کې دا څه خسته کار شي په دې پس روان دي مونږ په خپل په دنیا کې دا تفسیر نه کوي پلان کې چې دا پالتو کار دي دا پالتو کار دی هغه ته پوزه کوي زه خو کوم ته پالتو کار الله نه ته پوزه کوي دواړه پالتو دي دنیا کې د آخرت غم پکار دی اچانک مرته اچانک ټک دا څه کلاس په دلته کې چې سترګې ویښ شي وقارون وقارون وفرعون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى يقينا راغل دويت موسى عليه السلام بالبينات بواضح دلائل سرا فاستكبروا في الارض بس دوی تکبر کو بس مکه کی د هلاکت او وجه ځان د حق دین غټ غني پو غني دا نه پیږي دا کوم پلان دي دا فرسود دي فاستكبروا في الارض بس دوی تکبر کو بس مکه کی وما كانوا سابقين او نو دوی بچکیدون کی نو دوی تختیدون کی تختید شي نو چرته تختید فكلن اخذنا بذنبه پس هر یوم په خپل ګناه باندې ونیسو فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا پس بعضو باندې ما تندر راولېګو سخت سره راغلا ومنهم من اخذته الصيحه بعضو باندې چغواله شوا اولن عادیان دي دم سمودیان دي
ومنهم من خسفنا به الارض بعض ما خخکړو پزمکه کې لکه قارون. ومنهم من اغرقنا بعض من ډوب کړو په اوبو کې لکه فرعون او حامان. دا ټول می ختم کړو. ګوره د یو طاقت ته ګوره کنه دي چې الله پاک ترتیب وار ذکر کړو. دا غوونه وانه غسته خو دا کار مو سره وکړو. سخت سیلې پر راغله عادیانو لوی زورورو طاقت ور خدای ورکړو زبردست پهلوانانو. هېڅ شی نو سیلې پر راغله په هوا کې ګډول بار اوچت لکه په طوفان کې چې پلاستیکونه الوزي داسې د عادیان بر په هوا ګرځېدل. چې کته بیا راته شو سیلې ختمه شوه په ځمکه پراته الله پاک وایي کأنهم اعجاز نخل خاویه لکه کجوري چې راته وشي. فهل ترى لهم من باقيه وشپې او اترځې مسلسل په دوی باندې سیلې چلېده. 7 ليال و8 أيام وشپې او اترځې مسلسل په دوی باندې دا طوفان وچلېده چې سیلې ختمه شوه. دا تراملې پرې شو. الله جل جلاله د عبرت دپاره د خپل زور ښکاره کولو دپاره تپوس کړي تپوس. فهل ترى لهم من باقيه څوک باقي پاتې څوک شته؟ اګه څوک پکې شته چې راوچې کوی چورلو. الله اکبر کبیر. بیا څوک اتشنو. الله اکبر کبیره. دم سمودیانو چې هغه جوړه هغه ځان د سیلې نه بچ کړ چې عادیانو باندې سیلې راغلو هغه غرق شو. موږ ځان د سیلې نه په غره کې دنده کور جوړو چې د سیلې نه محفوظ وي. هغه د ښار په خوله کې جبرائیل علیه السلام راغله الله ولا چغه ورکړو کنه داسې چغه یې ووهله چې زړونه یې چاودل. په دغه غارونو کې دنده په دې ګټو کې چې دنده کور جوړ کړی دنده پکې ساړه پراته وي. حالانکه ماهر او هوښیار دومره چې په یو کمر دی پرخه ده په هغې کې دلته سوری دی دروازه ده قدرې او دنده پکې ځانه مارکیټونه دي کور دی کمرې دي اوسېږي دنده ګټ کې پوخ ګټ کې کور جوړېږي. پته نه چې دې کې به دغه اکسیجن انتظام څنګه کړی. کاغو ته به د اکسیجن ضرورت نه و. الله پاک د سیلې نه بچ کول ته څه پته چې الله پاک سره یو عذاب دی. وما يعلم جنود ربك الا هو. دا الله لښکرې چاته معلومې دي. ځان د سیلې نه بچ کړئ. چغې پې وواله او سیلې ته ضرورت راغلی. ده خو بیا د سیلې پته نه بو که نه هغه جبریل علیه السلام. ومنهم من خسفنا به الارض. مال دومره زیات دی پیسې د سره هر څه دي. ګوته داسې که نه پیسې دي هر څه شته. څه شی شته؟ قارون سره د پیسو په کته روان دی. دومره مال په تاریخ کې به چا نشته لکه قارون سره څومره خزانې وي د سره څومره سونا و د سرو زرو کټونه او دروازې تنبې د سرو زرو هغه ټول ورسره دی. مال هم دی قارون هم دی په کته روان دي. پیسې دي هر څه دي. الله اکبر. الله زموږ حفاظت وکړي. فرعون دی زه خدای یم. اخر نه یو بس د هغه ذکر کوي زه څه شی یم انا ربکم الاعلی. دا چې څه کوم دا څه کوم هر څه زما دي ستا دي. الله اکبر. دریاب چې رایوځه شو که رایوځه شو آمنتو برب هارون و موسی. آمنتو بالذي آمنت به بنو اسرائیل. په هغه ذات مې ایمان دی چې کوم باندې بنو اسرائیل ایمان راوړلی. لکه فرشته یې ولیدله که نه مرګ هغه فرشته هغه یې ولیدل هغه ولګېده خټې راواغستې خټې دا والا په دې خوله کې پکې وټومبلې اوس الان اوس ایمان راوړي. تر اوسه دی د زمانې ارامي او رزیل و چې کله د مرګ ولې اوس زما ایمان دی. د دې وخت ایمان کله معتبر وي؟ په وخت د ایمان ولې نه راوړه چې ژوندی وي. زه رب یم زه خدای یم ستاسو. الله اکبر کبیره. الله وی ډوب مې که ختم نه کړ. آخر کې الله پاک فرمایي چې دا ما په دوی باندې ظلم نه دی کړی. ما په دوی باندې ظلم نه دی کړی. دا کوم چې په سیلې غرق کړي کوم چې خښ شي کوم باندې چغه وهلی شي دا
کوم چې غرق شي دي په اوبو کې ما په ظلم نه دی کړی دوی په ځان ظلم کوو مونږ خو ته پیغمبران لېږلي منتونه ورته کول چې مه کوئ دا کار داسې مه کوئ غرق به شئ تباه به شئ لیکن نه منله چې نه منله په ځان یې ظلم وکړو وما كان الله ندي الله پاک ليظلمهم چې ظلم کړي په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په ځان باندې ظلم کوونکیو ظلم په ځان کړه وإلى مدين تاخاهم رود شعيب عليه السلام فقال بسويد یا قوم زما اعبدوا الله بندگیو کئی دا اللہ ورجو اليوم الاخر امید ساتے دا آخرت درزی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مکی گئے بزمکہ کی روانکاری فکذبوه پس دوی دے دروجن کو فاخذتهم الرجفة پسونی والدوی لرزلزلی فاصبحوا في دارهم جاثمين پس شد بخپل کورونو کې پړمخ پراته وعاد وثمود عادیان و ثمودیان وقد تبين لكم او یقینا واضح شید تاسو ته من مساکنهم داوی د کورونو چې څنګه شو وزين لهم الشيطان خستکړو دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی هر یو بخپل کار ته خوشاله چې موږ ښه کار وکړو فصدهم عن السبيل پس دوی منع کړه د نیغې لارې نه وکانو مستبصرین او دوی پوه قارون فرعون و حامان ولقد جاءهم موسى یقینا راغلی دوی ته موسی علیه السلام په واضحو دلایلو سره فاستكبروا في الارض پس دوی تکبر کو پس مکه کې وما كانوا سابقين نو دوی تختیدون کی فكلا اخذنا بذنبه هر يوم غوني وبخل غنا سرا فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا پس بازي پدوی کې هغه دي چې مونږ په ولېګل تیز سلې ومنهم من اخذته الصيحه بعض بدوی کې هغه دي چې ونول اغویل رچوي ومنهم من خسفنا به الارض بعض من خخل پس مګه کې ومنهم من اغرقنا بعض پکې موږ ډوبکلو وما كان الله ند الله پاک ليظلمهم چې ظلم کې بدوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی بزان من ظلم کو اللهم صل على محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعوت کوشش وکړو چې زموږ په دعوت کې کمی رانشي روزانه په بنیاد باندې موږ یو کس دوه کسانو ته دعوت ورکړو د زړه نه الله دې د هغه دپاره مو زموږ دپاره هم دعوت نه هدایت ذریعه جوړه کړي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار